ستا په دنیا کې درې کسان شریک دي. ستا په دنیا کې درې کسان شریک دي. یو شریک خو قدر دی چې تقدیر تعالی څه درکې. دویم شریک الورثه هم ينتظرون وضع راسك. دا وارثان چې کوم نه په دې انتظار کې دی چې دا پلار به مې کله سرګدي. دریم تخپلی دا مال کې دریم شریک دی. د دې وجه نه موږ ټول میلان دنیا ته دی، آخرت ته نشته. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې انسانا ته څه د دنیا هاي هاي راخسته. دنیا ده دنیا ده دنیا ده. دنیا د پاره دوکا هم کوي، دنیا د پاره دروغ هم وي، دنیا د پاره غلا هم کوي، دنیا د پاره وعده خلافي هم کوي، دنیا د پاره ملاوت هم کوي. هر څه کوي دنیا د پاره. و یاد ساته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ستا په دنیا کې درې کسان شریک دي. ستا په دنیا کې درې کسان شریک دي. یو شریک خو قدر دی چې تقدیر تعالی څه درکې او کنه درکې. تقدیر که تا ته څه درکړی وي د هغه ستا نصیب کېږي او که نه کېږي. مال کې دې شریک دی تقدیر. ستا ټول مال هلاکوي او که نیم مال هلاکوي. دا تقدیر نه تا ته علم شته دی او نه ما ته علم شته، خو زما او ستا په مال کې شریک دی. دویم شریک الورثه هم ينتظرون وضع راسك. دا وارثان چې کوم دی په دې انتظار کې دی چې دا پلار به مې کله سرګدي، دا تره به مې کله سرګدي، دا مشر ورور به مې کله سرګدي چې په مال باندې زه تعالی